خلک چې موږ ته د پردیو پیغورونه راکوي دوی بیا ورته سر په ګریوان کې کته کې نر د شي را د شي هغه چاته زه د اتلولۍ میډال ورکوم د افغانستان له خاورې نه د یو پوستو کې دا چې تاسو په اروپا کې ناست یا راتلونکی مو په اروپا او په امریکا کې ده بیرته خپلو زاړو کورونو زړو مینو ته ستنېږئ له یو بایک سره راغلي له یو بایک سره به بیرته ځئ دا چې د افغانستان شتمني مو لوټ کړل هغه بیله خبره ده دا چې دلته مو خلک په شهادت ورسول هغه بیله خبره ده دا چې 20 کاله مو د امریکا نوکري وکړله په دغه جګړې کې ګټه د طالب هیڅ نشته طالب دغه توره دغه همت دغه ویاړ افغانانو ته ور په برخه که باوجود د دې چې په نس موړ نه و له خپل وجود نه بارود تاو کړه لاړل د اشغالګرو امریکایانو ښکرې ورمات کړه دا چې نن پاپ سالس دا خبره پرون وکړله چې طالبان سوله نه غواړي زه دا وایم چې په دې جګړې کې زیات زیان چاته رسېدلی چې طالب سوله نه غواړي طالب دې بې کوره کړی طالب دې له کلي شړلی و طالب دې په غره کې نه پرېښوده طالب دې د هجرت په دیار کې نه پرېښوده 10,000 ډالر ګرین شیرون درکول لکه سپي غوندې لکه لیوني سپي هغه په خپل کتاب کې لیکلي چې سیاف په سپینه ګیره لکه لیوني سپي په دې ډالرو باندې حمله وکړله او ویل چې تاسو هر امر کوئ موږ تابعدار یو موږ وایي په دې پوه شو چې نور په افغانستان کې موږ عسکرو ته ډیر ضرورت نه لرو ځکه پاپ سیاف غوندې جاسوسان لرو نن دا پاپ سالس راجګیږي او حکومت والا او یا د کابل ګوډاګۍ ادارې ته وایي چې متحد سئ له یو دریځ نه طالب سره خبره وکئ تاسو له کوم دریځ نه خبره کولی سئ خو د قدرت لیوني هستئ قدرت کې ټولو ته څه هم نه رسیږي وزارتونه کم دي ډالر د امریکایانو کم سول رشوتونه کم سول لکه سپی غوندې یو بل خورئ د قدرت جزیرې مو تر اوسه پورې برحاله دي دا چې طالب در باندې را نازل شو طالب په زوره درنه خپلواکي واخیستله طالب لګا د امریکا ښکرې ورمات کړه په سلګونو سرې کرښې دې زیړې شولې پاپ سالسه ته هغه وخت ولې د سولې خبرې نه کولې چې په افغانستان کې سوله وه 99% خاوره کې امن و شریعت پلی و د تا په شمول همدغه برهان الدین رباني د امریکانو نه دا غوښتنه نه کوله چې غد بمونه واچوي عثماني صاحب د تاسو به یاد وي دغه رباني د امریکانو د ناټولو قمندانانو په همدې الفاظو باندې د ناټو قمندانانو امریکانو نه دا غوښتنه کوي چې د طالبانو د خطونو د ماتولو لپاره په دوی باندې غد بمونه واچوي نن دوی د صلح وږي دي نن دوی سوله غواړي تر پرونه پورې خو موږ چغې درته ویلې چې موږ مظلومان یو تاسو د بي 52 په زور باندې زموږ کلی خو پرېږده زموږ جومات خو پرېږده هغه څوک چې له طالب سره په ورین تندي ستړی مشي کوله د زندان د تورو تنګو شاته دې واچوه هغه منبر دې په وینو باندې سور که په کوم منبر باندې چې مجاهد یو تقریر کړی و هغه مدرسه دې په وینو سره کړله چې چا پکې حفظ د قرآن کوه نو پاپ سیاف هلته دې ولې پیغام نه ورکوه تر ټولو دردونکی د هلمندي خویندې نن به یې کال پوره وي یا نه چې امریکایانو یې په کوڅیو کې لاس اچولی په پټیو کې کش کوه پاپ سالس هلته ته چېرته وې چې د تا له دې مردارې خولې نه دا غږ راجګ سوی وای چې نن امریکایانو جنایت وکړه په هغه ورځ دې د وا معتصما چغې وهلې وای نور دې هېڅ نه وای کړی دومره دې ویلې وای چې طالب په حقه ده طالب د امریکایانو په خلاف وسلوال جهاد ده نن ته راجګېږې وای طالب سوله نه غواړي طالب تر ټولو زیات سولې ته ضرورت لري دا ولس تر ټولو زیات سولې ته ضرورت لري جګړه هغه څوک سوله نه غواړي چې اپارتمانونه او قصرونه له ټول پغمان نه تاو دي ټول ارغندي او ټوله قرغه یې غصب کړې د غصب لمن دې تر ننګرهار او هلمند رسېدلې ده
سوله خو تاسو نه غواړئ چې پکې میلیاردران شولئ. مونږه خپلې قربانۍ هدر نه بیایو. دغه ملت سره کړې ژمنه په دغه باندې خلکو قرباني ورکړې ده. د اسلامي امارت زعیم او د اسلامي امارت په مشرانو مو کاملا اعتماد او یقین ده چې بې له دې چې اسلامي نظام قایم سي په هیڅ شي باندې به معامله نه کیږي. اسلامي نظام د ټول ملت غوښتنه ده. په اسلامي نظام کې زمونږ عزت نغښتی ده. اسلامي نظام کې زمونږ د سر او د ناموس امن ده. مونږ ته اسلامي نظام طالبانو داسې راته ښودلی ده چې دغه د اسلامي نظام شرعي نظام دې ته وایي عزت دی، مال دی، ناموس دی، سرمایه دی، هر څه خوندي. د طالب له نظام له نسکورېدو نه وروسته 20 کالو کې د دیموکراسۍ علمبردارانو د جمهوریت لنډغرو له اروپا نه راغلي سوسیال خورو کمونستانو او خلقیانو په پل محمود خان کې امنیت لا ټینګ کړی نه ده. نور افغانستان خو پرېږده. د هر په مخ کې څوک یو د 2000 روپو افغانۍ موبایل او 2000 افغانۍ په جب کې نسي ګرځولی. تاسو دیموکراسي نور په افغانستان کې مردوده ده. څنګه چې خلق او پرچم وشرمېدل په افغانستان کې همداسې دیموکراسي وشرمېدله. شاهین صاحب تاسو نه مو هیله دا ده دغه کسان چې جګوئ لږې د پروفایل عکس ته ګورئ، لږې نوم ته ګورئ، بیا پس له هغې یې راجګوئ. په دې سوشل میډیا کې مو ګیرې سپینې شولې. نو ټول ملت او ټول افغانستان هیوادوال دا چې دا قرباني ورکړې ده دا د شرعي نظام په خاطر ده. دیموکراسي مردوده ده. مونږ په دیموکراتانو داسې لعنت وایو لکه پرون مو چې په کمونیزم ویلې. او زه عثماني صاحب دې ته حیرانم چې دیموکرات او سیکولر په کومو سترګو له دیموکراسۍ نه دفاع کوي. د همدغه دیموکراسۍ په شتون کې د اردو د عسکر له کونډې سره زنا وشوه. د همدغه دیموکراسۍ په شتون کې د فوټبال ورزشکاران توت ته ختلي تر اوسه نه دي کته سوي. د همدغه دیموکراسۍ په شتون کې کومې لوبې چې په افغانستان کې ونه شولې. دوی بیا هم د دیموکراسۍ او د جمهوریت خبرې کوي. پارک کې ناست د CIA او د بلیک واټر مزدور ناسالې ته خو په هغه غونډه کې مونږ ونه لیدلې خو ښکر دې مات شوي دي. صرف یوه څپېړه بل ته غواړي بس څوک ضرورت هم نشته درته. جنرال صاحب اجازه ده یو سوال درته وکړم. یو سوال وکړم امریکایانو سره دا شی دی جنرال صاحب چې دغه پیسې خو د دولت ډېرې لري، ولې د جرمني ته تداوي ته نه ځي، ولې فرانسې ته نه ځي؟ هر شی د دې په اختیار کې دی. هر وخت چې مریض شي دی صرف هند ته روان ده. آیا دی هندو ده یا د هندوستان په ده باندې ډېره جذبه لري؟ دویم هند ته منډې وهي. نو د ده نوم چې ده اصلي نوم پوپ سیاب سنګ ده، ولد چپر سنګ. پوه شولې؟ دا د چمچه سنګ لمسی ده. پوښتنه یې وکړئ دا هندوان دي دا پکې ځان په مسلمانانو کې وهلی و. نو الله پاک داسې مردود او نجس او خبیثه څیره دا زمونږ نه پټه نه ده. خو تاسو یوه دعا کوئ چې دی تر هغو مړ نه شي زه کابل ته ورسېږم. بس ځکه د سره د ما تاسو خو نور پوهېږئ که نه چې د سره د ما څه کار ده. ورسېدلو بس صرف دومره کار دی ما ورسره. نور یې د بیا که مړم چې پروا نه کوي د موږ ډېر غټ کار ورپورې بند ده. جنرال صاحب د ورونه سوالونه به راواخلو. د ورونه راځي ځوابونه که ورکړئ. قاري صاحب نشته دی. محمد حسن خان ته بیخي ډېر راغلی وروره مایک دې خلاص کړه. السلام علیکم. دا میکروفون دې لرې ونیسه د ګویا لږ د خولې نه لرې ونیسه غږ دې ډېر ورسېږي. اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شاهین وردک صاحب، شیر محمد عثماني صاحب، انجینر صاحب، ستر جزا جنرال مبین خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مهرباني وکړه. ما سر داسې ویله د ګوره د لږ خاینانو په دغه باندې په ګناه افغانان ټول منو کړي. باید په وطن کې زموږ په وطن کې باید د
خیر سوله راشي موږ د سولې ارمان لرو موږ سوله غواړو موږ بالا نور جنگ نه غواړو موږ ژوند زندگی غواړو مومن صاحب ګورئ شاهین صاحب ګوره اوس د څو خاینان څه کله مثال دا سیاب و راځه پسې حکمتیار و دا په دې نور په دې ګناه ټول افغانان منسي افغانان قسم خدای زیر سوي دي افغانان جنرال جواب ورکوم ما غاوري ورور ته یو خاين نه دا جنرال رازق نه نیولې تر شړنګا ټول خاینان ټول ګوره دا خاینان د طالبانو مردار ک جنرال صاحب مهرباني انجینر صاحب ګورچارز ما جواب راکړي ګوره شرما تو ګوره شرما دا چې موږ قطعا ټول افغانان په دې جرم باندې نه نیسو موږ د افغانانو د سر مال او ناموس او د عزت د حفاظت څوکیداران یو دا سزاګانې دا نیونې چې کومې دي دا د هغو مجرمینو دي چې د ګوتو په شمار خلک دي افغانانو ته دا پکار دی چې هغوی زموږ سره ملاتړ وسي موږ د دوی څوکیداران یو موږ د دوی محافظین او خدمتګاران یو موږ د دوی لپاره سرونه قربان کړي دي د دې هیواد او د دې ملت لپاره او شرعي عدالت غواړو موږ په شرعي عدالت کې به یوازې مجرمین محاکمه کیږي نو دا څه نه کېدلی چې موږ په ټول افغانان شیر محمد عثماني صاحب سا خبره سیده ګوره په دې خاینانو شبیر احمد عثماني صاحب سوال جواب یې ورنه خلاصو مایک مخلاصو ګوره وروره تا سوال کړی ده چې سوله ولې مثلا هغه درته ځواب درکړي چې هغه مشخصه کړی چې په هر کې ناست دي هغه مجرمان دي ولس سوله غواړي ته سوله غواړي زه سوله غواړم هغه چا چې د امریکا نه 20 کاله ډوډۍ خوړلې ده پیسې تخصیص بلډینګونه په اروپا کې دي او چې وایي چې امریکا دې موږ نزي خو خدای دې موږ سره ده نو ته په خپل باندې غوته څه شي غواړې ته چې هغه بیا خوشي چکرې وهي لاړه وته خوسنه نور رونه برا واخلو انجینر سم محترمه عثماني سم محترمه دله د موږ سره د مسلم یار صاحب سلام علیکم السلام علیکم انجینر صاحب شاهین صاحب مبین ورور عثماني صاحب ما یو سوال ده دغه اوس قطر کې خبر روانې دي د امارات صاحب ډېر قوي ده او ډېر ښه روان دی خدای وکړي چې تر اخره پورې همداسې لاړ شي دغه خلکو چې په دغه 20 کالو کې غصب کړی دی یا د افغانستان ته مقصد د دنیا نه خیرات راغلی دی ډېرو مملکتو خیرات ورکړی دی دا دغه خلکو په حساب په شخصي بار طریقې سره دغه پیسې دوی په حساب د ملت حق دوی خوړلی دی د مظلوم ملت حق آیا که دوی سره مایده وشي دغه شیان به دوی ته بخلی کېږي په د مایده کې که دوی به یوې شرعي محکمې ته حاضرېږي چې دوی هغه د 20 کالو نه مخکې کوم امکانات لرل او دغه اوس چې کوم امکانات لري دا د ملت ته توضیح ورکړي چې د دوی د کومه ځینه کول د کوم درک نه پیدا کول دا ما سوال دی چې هر یو ورور ما ته ځواب ورکوي نوره ښه شپه ته دغه الو د استاد ډېر سوال دی د سوال مشخص و چې دغه چا چې خیانت کړی د ځکه غصب شوی دی یعنی دا څه چې کړی دي دوی ته به طالبان پاینده کې چې راځي څه جزا یا څه هغه به ورکړي دي نه به دغه ملکیتونه د دین اخیستل کی ولست سپارلکی څه کی شاهین صاحب کله چې په افغانستان کې یو واقعي مستحکم شرعي نظام راشي د دې شرعي نظام د راتګ نه وروسته هیڅ څوک دا حق نه لري چې د چا حق چې غصب شوی دی هغه د چاته وبخي هر چاته به خپل حق رسیږي د افغانستان اسلامي امارت په تیره دوره کې د هندوانو نه خلکو ځمکې نیولې وي موږ هغوی د هندوانو ځمکې هم خپله هندوانو ته وسپارلې بیا د نورو افغانانو ځمکې چې چا غصب کړي دي یا د دولت ځمکې چې چا غصب کړي دي دا به بالکل ته نه واپس کېدلی شي د دوی سره به انشاءالله تعالی محاسبه کېږي داسې خو نشي کېدلی اوسني مذاکرات چې روان دي دا خو په دې نه دي روان چې دا غصبونه چې شوي دي خیانتونه چې شوي دي په دې د موږ سره تعهد وکړي عثماني صاحب دغه سوال به دالې لږ لوڅ کړو یعنې بطن د سوال دغه تاسو که لیدلي وي دا څو ورځې مخکې په کابل کې باران وورېده بالاخره دغه خوړونه د مځکې خدای غصب کړي دي کورونه بلند منزلونه جوړ کړي د اوبو بیچاره ته لار نه وه غونډې سړک ته راووتلې
غونډې دوکانونه موټر په اوبو کې غرق و او دی په خپلو بلند منزلو کې ناست و د غونډې مځکې غصب وي حتی چې یو مړی وشي په کابل کې خکېږي نو سړی مجبور هغه یا میدان شهر ته یوسي یا چهاراسیا ته یوسي یا یو خوا ته یوسي مقصد دفن کړو آیا د دغو خلک سره دغه حساب د دولتي مځکو بیا ونه شي ضرور بکیږي دولتي ځمکه هیڅوک نشي غصب کولی دولتي شی چې کوم دا درد لري مرګ نه لري دا د دولت حق ده دا د افغانستان بیت المال ده د افغانستان شتمني ده د اسلامي قوي مرکزی نظام پر اتک سره به دا ټول شیان چې کوم دي دا به واپس دولت ته تسلیمیږي که د چا شخصي ځمکې غصب شوي دي هغو خلکو ته به د اسنادو مطابق خپل ځمکې ورکولی کېږي د شریعت په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د افغانستان اسلامي امارت مجاهدین هر یو مجاهد متحد ده د خپل وطن سره د خپل ملک سره د خپل ملت سره مننه عثماني صاحب مونږ کله هم دا نه غواړو چې یوه لویشت دولتي ځمکه دی یا زه ونیسم یا د بل چاته ور پرېږدو مونږ کله هم دا نه غواړو چې د تا حق د بل سړی غصب کړي یا د بل سړي حق د زه غصب کم یا د ته غصب کړي